د عمران خان درې واړو خویندو کپتان سره په جیل کې ملاقات کړی دی او د جیل نه بهر راوتو نه پس د عمران خان خویندو یوه ډېره غټه خبره کړې ده د کپتان د معافۍ حوالې سره. تاسو له معلومه چې په میډیا باندې یو خبره ډېره زیاته وایرله چې کپتان معافۍ غوښتلو له تیار دی او کپتان اخر مجبوره شو، کپتان ډیل له تیار شو، عمران خان ویرېدو، دا او فلانې او داسې لفافه صحافیان مختلف قسم خبرونه جاري کوي. خو دې حوالې سره د عمران خان خپلو خویندو د عمران خان سره په اډیاله جیل کې ملاقات کړی دی او واپس راوتو نه پس میډیا سره خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې د کپتان خویندو څه ویلي دي راځئ په هغې باندې خبره کوو. د کپتان خویندو چې کله د جیل نه بهر راوتلي دي د عمران خان سره ملاقات نه پس نو میډیا سره خبرې کړې دي. میډیا ته ویلي دي چې عمران خان مشروط طور باندې معافۍ غوښتلو ته تیار دی. مشروط طور باندې مطلب دا راشي یعنی عمران خان یو شرط کېښودی دی چې دا شرط پوره کوي نو زه به معافي وغواړم. اوس شرط یې څه کېښودی دی په هغې یو کمپلیټ ویلوګ ما جوړ کړی خو په دې ویډیو کې در سره دوباره شریکوم. شرط یې دا کېښودی دی چې کپتان ویلي دي چې د 9 مۍ واقعیت څومره هم سی سی ټي وي فوټیج دی هغه دې وکتلی شي، د عدالت له هم پریزنټ کړلی شي او هغه دې وکتلی شي. که چرې د 9 مۍ واقعیاتو کې د پی ټي آی لیډر ملوث وي، عام عوام نه، که د پی ټي آی لیډر ملوث وي نو هغه لیډر ته به زه هم سزا ورکوم کپتان ویلي دي او معافي به هم غواړم او حکومت ته ولا هم سزا ورکړي، بیا به زه د هغه لیډر شفارس حکومت له نه کوم. خو که چرې د 9 مۍ واقعیاتو کې د پی ټي آی کسان نه وي ملوث، د پی ټي آی لیډران نه وي ملوث نو بیا به ما نه معافي وغواړئ. کپتان ولا صفا الفاظو کې ویلي دي خپلو خویندو سره، خویندې چې د جیل نه راوتلي دا پیغام یې جاري کړی، میډیا سره یې باقاعده خبرې کړي دي چې د کپتان دا خبره ده وروره چې معافي غواړم خو په دې شرط غواړم چې تاسو به سی سی ټي وي فوټیج ګورئ، که زما د پارټۍ کسان پکې ملوث وي هغوی له به تاسو هم سزا ورکوئ، زه به هم سزا ورکوم، د پارټۍ نه به هم بهر کوم. خو که چرې زما د پارټۍ کسان په 9 مۍ واقعیاتو کې ملوث نه وي نو بیا به تاسو ما نه معافي غواړئ، بیا به زه معافي نه غواړم بلکې تاسو به ما نه معافي غواړئ. نو دا کپتان چې کوم دی ډېر غټ شرط کېښودی دی چونکې د عمران خان خور علیما خان مخکې دې نه مخکې هم کپتان سره ملاقات کړی او کپتان سره ملاقات نه پس چې کله د جیل نه بهر راووته نو آرمی چیف ته پیغام جاری کړو چې آرمی چیف ته درخواست وایي زه کومه، پیغام یې دا جاری کړو چې زه آرمی چیف له ریکویسټ کوم چې پلیز تاسو نیوټرل شئ. آرمی چیف یا اسټابلیشمنټ چې کوم دی دا د په سیاست کې نیوټرل شي، دا د یو سیاسي جماعت هم سایډ نه اخلي. دا مخکې د کپتان خور چې کله کپتان سره په جیل کې ملاقات وکړو علیما خان نو چې کله بهر راووته دا پیغام یې جاری کړو او اوس پرون چې کوم ملاقات شوی دغه ملاقات نه پس بهر راوتو نه پس د کپتان درې واړو خویندو ملاقات کړی او علیما خان بیا میډیا سره گفتگو کړې ده او میډیا سره گفتگو دوران علیما خان د دې خبرو انکشافات کړي دي او دا خبره دا پیغام یې جاری کړی دی چې کپتان معافۍ له تیار دی خو غټ شرط چې کوم دی دا شرط وروره دا شرط پوره کی نو کپتان به معافي وغواړي. خو که چېرې کپتان کې غلطي وي، خو که چېرې کپتان کې غلطي نه وي نو کپتان وایي چې بیا به ما نه معافي وغواړئ. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه جی. والسلام.